مولوی صاحب جنگ ور سره ولیکې جنگ ور سره مکه و دی عوام سره کېنه دي ته زه ما ته مسلې د حل پته ده چې دا خلک څنګه دا جاهل قام دا جاهل پښتانه په کومه خبره باندې په لار کېږي د ټولو لومبۍ خبره مولوي صاحب زما ومنه ته ګوره چې دا خلک ستا کېږي دا ټول به د مریدان شي څه چلو کا موسیقي ورته حلاله کا موسیقي ورته د دین اهم جزو ګڼه مونځ او دس ورته پرېږده په مونځ او دس باندې ګناه نشته حج باندې ګناه نشته په روجې خوړو باندې ګناه نشته مولوي صاحب تر کومې پورې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی نازل شده کتاب دې خلکو ته مخې تږدې دي ته حدیث او قرآن وایي دا خلک تا نه مني دا ښه ده چې د مولا نوم شته که ستا نوم نه و دې خلکو به ډایرکټ په الله تعالی او د الله په رسول باندې به تنقید کوو دا ته یو بهانه راشه دې خلکو ته کېنه ورته ووایه په موسیقۍ کې ګناه نشته موسیقي اورئ شراب څکئ شراب حلال دي زنا کوئ زنا حلاله ده مونځ او دس باندې ګناه نشته ته ګوره چې دا خلک تا مني که نه یا جاهل قامه د رباب نه هم سم سسیش جوړ کړی موسی هم په قبر کې په سلوري کو هغه یو وایي چې موسی چې دی دا رباب دی بل وایي مونږ به هله ستاسو مطالبې منو چې تر څو پورې تاسو د موسی مجسمه نه تیاره کړې رباب مو له په لاس کې نه ورکړی ښه دا موسی دی دکه د رباب په ځای باندې ډول چې دی نو دغه یونیورسټۍ ته وړه بیا هم څه کړل نن به د موسی مجسمې له تاسو غاړه کې ډول اچو جا لکه ستاسو عقل او شعور څه شو یاد ساتئ نن چې دا ګستاخي کېږي کله د یو طرفه ویډیو راځي کله پوسټونه کېږي کله پښتون بنیرې ویډیوګانې کوي پوسټونه ورکوي د الله او د الله د رسول خلاف د دې د شاته راټول نه غټه وجه زموږ دا ټول پښتانه دي په دغه ګستاخۍ کې ټول پښتانه انوالو دي ټول پښتانه په دې کې شریک دي په دغه ګستاخ رسول کې ولې یو راځي په مولا باندې تنقید کوي دا یاد ساتئ په کوم ځای کې چې هم تاسو په مولا پسې کنځل کوئ دا تاسو انډایرکټلی ډایرکټ په الله تعالی باندې تنقید کوئ مولا مونږ ته هغه خبره کوي کومه چې په قرآن او حدیث کې ده په خپله جومات ته نه یې تلې دوه خبرې دې زده کړي دوه حدیث دې اورېدلي دي او ته وایې زه پوهېږم شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دي ته په ټولو باندې پوهېږې ته د ټولو په تفسیر باندې پوهېږې تا پوره قرآن لوستې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو حدیث تا ته یاد دی ته پوره دین تا ته معلوم دی چې ته راځې په مولا باندې تنقید کې کوم وخت چې مونږ لګیا یو په پوهنتون کې په یونیورسټو کې او په لارو کوڅو کې هنرونه زده کوو هغه ټایم هغه خلک علما لګیا یي په مدرسو کې اته اته کال هغوی په فرشونو باندې تېر کړي هغوی سړی روټۍ خوړلي د څه دپاره د هغوی دوه زده کړي قرآن او حدیث ته د هغه باره کې دا ته چې کوم تنقید په اذان کې ته په مولا باندې کې ته د مولا په خبرو باندې کې دا ته ډایرکټ د الله تعالی په خبرو باندې تنقید کې دا ته په قرآن باندې تنقید کې دا ته په حدیثو باندې تنقید کې خدای او دې جملې ته وګوره بس کې یار د تیرو لسو ورځو نه مولا 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 خبره دومره حد ته ورسېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان په لارو کوڅو کې بېعزته کېږي هغوی پسې کنځل کېږي لازم به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هم داسې کنځل او ویناګانې تاسو اورئ دا به تاسو لازم اورئ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وارثانو پسې راغستې تاسو په دین پسې راغستې تاسو په اسلام دشمنان تاسو په اسلام پسې راغستې لازم به تاسو داسې ګستاخۍ اورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې اورئ به نه دا زما ستا نه ورانه ده راځو یو هم په مولا تنقید بل هم په مولا تنقید بل هم په مولا تنقید دا مولا مونږ ته قرآن او حدیث زه خو نور څه نه وایم نن خو زه دومره سوخ راغستی یم دومره به درته ووایم دغه شان خوار او ذلیله به یې ټول عمر به داسې خوار او ذلیله دا یاد ساتئ ښه زه مجیب زلمي صاحب ډېره ډېره مهرباني ستا زه یوه خبره صرف کوم دا څومره ګستاخي چې وشوه که نه په دې کې د دې ستار والا پوره حصه ده ځکه چې دوی راووتل که نه او دوی مولیان ټارګټ کړل مولیان یې کمزوري کړه نو دغه خلکو له موقع راله ځکه د دې خبرو تحفظ خو صرف مولیان کوي علما کوي او د علماو سره نور مسلمانان کوي علما خو مشران دي او ته په مشرانو ولا تنقید کې نو هغوی وایي راشه دننه پکې توړ دی راشه اوس پې حمله وکړه ستاسو پکې پوره حصه د ستار او رباب او منګي والا نه دي ستاسو پکې پوره حصه ده ښه تپوس په دنه کوي ګوره یاد ساته ځکه تاسو مولیان د مخې سره ډایرکټ ټارګټ مولیان کړي مولیان څومره چې کسان په دې کې مبتلا دي که نه یاد ساتئ ګوره تاسو په دې ټولې ګستاخۍ کې شریک یې ښه او کوم زه خبره غلطه کوم موجب صاحب غلطه کوي کمنټس کې تاسو